بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو دا وخت موجود یم په شب قدر بازار کې، په هغه بازار کې چې په څلور واړو طرفو دوه رویه سړکونه دي، چې په یو رویه سړک باندې هم تقریبا درې ګاډي تیرېدی شي، درې ګاډي پاس کېدی شي، دغه حساب په بل سایډ باندې هم درې ګاډي پاس کېدی شي. خو ولې د ټیمې شب قدر د نااهلۍ په وجه باندې، د ټیمې شب قدر د ملي بګت په وجه باندې، د ټیمې شب قدر د غفلت په وجه باندې دغه سړکونو باندې ترانسپورټ څه چې پیدل انسان هم په دغه باندې ځي نو هغه ته ډېر مشکلات دي، هغه ته بلها رکاوټونه وي، هغه ته ډېر په تکلیف باندې تېرېږي. د دې وجه څه ده؟ وجه د دې هم دغه ده چې په سرکاري ګورنمنټ کوم سړک دی چې کوم باندې کروڑونه روپۍ لګېدلي دي، کوم باندې اربونه روپۍ لګېدلي دي د قومي خزانې نه، د دې غریب قوم د ټیکس د پیسو نه، په هغه سړکونو باندې دغه ټیمې اهلکارانو، دغه ټیمې شب قدر د دوی په خوخه باندې، د دوی په رضا باندې چې کوم کریړه باندې هغه هم د سړک په منځ باندې ولاړ دي، که چاپړي پروش دي هغه هم د سړک په منځ باندې ولاړ دي، او که دکانداران دي نو د خپل دکان نه هغوی بهر خپل کسان کېنولي او د یو کس نه 15,000 او 20,000 روپۍ الي. ټیمې شب قدر ته دغه ښه پوره معلومات شته، هغوی ښه خبر دي، خو ولې په دغه باندې سترګې پټې کړي دي، په دغه خاموشه پاتې شوي دي؟ څه وجه ده؟ آیا یا دغه خلک زورور دي، دغه خلک طاقتور دي چې دغه ته دغه ټیمې سرنډر شوې ده، دغه ورته خاموشه ده، دغه ورته هیڅ هم نه وي، د دومره هر څه باوجود هم دغه ته څه نه وي. ډېر دی کې دغه حساب کسان هم شته دی چې هغه سرکاري ګورنمنټ ځای نه دي، کرایان عام خلک الي، هیڅ هم ورته نه وي. بل د دې ځای چې کوم خلک دي د هغوی د وینا مطابق چې حکومت وغواړي هر څه کولی شي، ټیمې چې وغواړي دا هر څه کولی شي، خو ولې دوی ته هیڅ هم نه وایي. ځکه چې معلومیږي داسې چې دال میں کچھ کالا ہے، دا روډ خالی کولی نو په د منټونو او د ګنټو خبره په سکندونو کې، خو والله ولې دوی ولې نه لرې کوي؟ د دغې خلکو د وینا مطابق ټیمې شب قدر دا نه غواړي چې بازار دی غیر قانوني چنچي اډونه د ریړونه د چاپړي پروشو نه خالی شي. دا ټیمې شب قدر نه غواړي چې په شب قدر کې د ټریفک جام مسله حل شي. دا ټیمې شب قدر نه غواړي چې په شب قدر کې د رش ختم کړی شي. چې څه وجه ده چې دوی دغې خلکو ته څه نه وایي او خاموشه دي او دې ته سرنډر دي، او باقي بهر کوم چې اعلی حکام دي هغوی هم ټیمې شب قدر ته څه نه وایي چې دوی نه تپوس وکړي چې آیا ولې دلته دا رش نه ختمیږي، ولې دلته دا ټریفک جام مسله روزانه بنیادو باندې همدغه حساب ټریفک جام مسله ترانسپورټ په دې باندې نشي تللی، پلین کوچ په دې نشي تللی، موټر په دې نشي تللی، امبولینس ته تکلیف دی هغه هم بلا رکاوټ نشي تللی. نو دغه خلکو مطالبه ده د دې ځای سماجي خلکو چې آیا کمشنر پېښور او دغه حساب چیف منسټر له پکار دي چې هغوی د شب قدر وزټ وکړي، خو په شاهانه انداز کې نه، په عام ګاډي کې دې راشي، ودې ګرځي، د حالات دې زده کړي. انشاءالله د شب قدر ټول حالات به هغوی ته زده شي، د ټیمې چې کومه کارکردګي ده هغه به هم ورته زده شي. کله کله چې صحافیان اواز پورته کړي، عوام اواز پورته کړي، دغه ټیمې خلک راوځي، د ټیمې مشران راوځي د اپریشن په نوم باندې، خو پوټوسیشن وکړي او بیا له دفتر ته نه رسېدلی چې بیا همدغه خلک واپس په دغه سړکونو باندې خپل روزګارونه شروع کړي، په دغه سړکونو باندې همدغه چنچینو اډې واپس بیا جوړې شوي. نو دغه هر څه کې د دوی د غفلت د وجې دغه سړکونه بند دي او د دوی د نااهلۍ په وجه باندې دغه سړکونه بند دي. نو دغه کمشنر پېښور ته او دغه چیف منسټر ته د دغه خلکو د طرفه غوښتنه ده چې هغوی د شب قدر وزټ وکړي او دغه حالات دې په خپله څه کړي، او د دغه ټیمې کې چې کومه په درجنو باندې نوکران دي تنخواګانې ورکوي، دغه پورس یې ساتلی دی، د هغوی دې هم پوښتنه وکړي چې آیا دغه پورس یې څه له ساتلی دی چې دوی دغه یو وړوکی بازار، دغه کروڑونه روپۍ چې په دغې بازار سړکونو باندې لګېدلي دي، په دغې اربونه روپۍ لګېدلي دي، هغه دوی ولې نشي د دومره پورس د دومره ټیمې اهلکارانو د وجې دغه ولې نشي خالي کولی؟ د دغې د یو پیره دغه اعلی حکام کمشنر او چیف منسټر دی دې ځای دوره وکړي. یاره زه به ده ووایم چې زه خپله مې وروړې والې او زما دا خواهش دی، دا مې یو ارمان دی
چې شب قدر بازار کې کمیټه ولا راپاسه او تجاوزاتو خلاف اپریشن کې ځګینه حالانکه زه خپل مې غاډي والم خو یاره غاړو ولا دون ذاتیات راغی چې ضرورونه مکمل بند کړي اوس کو سړی ما بي د تکي او سړی د ما د کې د حق आवाज جوتوم دا چانه قسم یاره تمام نه راځي کوم پر هغه غاړه کې ګورو خلکو باخه زین نیولي عوام ته ډیر زیات مشکلات دي اول نظم په غلط ځای ولاړ مال له ټونه نه خځه راکې او سہولتکار دې راکې زه د مرګري په دې کې زه وسره زم خو بس اوس وخت کې ټیم شب قدر ولې د خلکو ته سنوي ټیم شب قدر والله په دې کې بس و یاره حالانکه زه خبره کوم چې شب قدر یو تاریخ ایکسپیکټر پکار دی کله چې شب قدر کمیټه ایکسپیکټر تاریخي نو کار به ټیکټ سړی په مده کا کې عزت تاریانه ما چې ولې خاموش دي عوام ته ډیر زیات مشکلات دي او نظم په غلط ځای ولاړ مل تر ټول ولاړ دي خو زه ته دا یو ریکوست کوم چې برای مهرباني پری دې دا دفتر را پاسه ته خلکو رومبي زمانہ شروع کې بیا تدبیر شروع کړي زما عوام ته تکلیف کنه زمانہ مې عوام ته تکلیف ما باندې اثر مات کی رومبي شروع زمانہ واجی پس دې ټول نه واجی